څومره ریلیف میلاو شو او په څه حساب باندې میلاو شو. مشرانو ته خویندې دي میندې دي زموږ چې څونه دي ټولو ته چې دی نو زه مبارکباد ورکوم. الحمدلله ته هم زموږ ورور او د دې کلي د دې علاقې د خاورې بچی مونږ دغه د شپږ ګنټې مونږ ته په 12 کې معاف شوې. دا 12 ګنټې کې چې د شپږ ګنټې به لوډ شیډینګ کېږي کنه نه زموږ د کلي خلک غله دي خو نه بهرحال که په چا کې څه کمزورتیا وي نو زه هغو ته سوال کوم د الله د رضا لپاره چې هغه خپله کمزورتیا لري کړي. د 12 نواله د 1 پورې بیا د شپې د 4 نواله د 15 پورې بیا سهار د 8 نواله د 9 پورې او بیا د 12 نه د 1 پورې. الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو. کوټه او بجلی ډېر خطرناک او یو ډېر خراب صورتحال او مونږه ډېرې زیاتې په هغې پسې کوششونه وکړه او هغه ورځ ما د کوټې په ګروپ کې یو میسیج کړی ما وایي چې په دې کې زموږ څه مشران دي هغوی پکې ډېرې زیاتې منډې ترډې ووالې. موږ د خپل هدف پورې هر کوشش وکړو. نن الحمدلله د دې مشرانو هغه کوشش چې کوم دی هغې رنګ راوړی دی او په بجلۍ کې ریلیف چې کوم دی یا د هغې لوډ شیډینګ کې کمی چې کوم دی هغه دوی هغه خبره چې کوم ده نو هغه سر ته ورسوله او په ځای باندې ودروله. زما سره امیرزیب بایجان کوم چې د کوټې کلي د شرقي چیرمین هم دی او زما سره سابقه زمونږ ناظم نصر الله خان چې ده. د دې دواړو د دوی مخامخ صفت په دې باندې کوم یا د دوی اپریشیټ کوم په دې باندې چې زه هر کله د وابډا افیس په خپل باندې تلم نو ما یا دوی زمانه مخکې ول یا زمانه وروسته راغلي دي خو ما هلته کې لیدلي دي او دوی خپله منډه ترډوالې ده او نن چې دا خبره ممکنه شوه نو په هغې پسې د دوی محنت دی. ډیټیل باخلمه د امیرزیب بایجان نه او د نصر الله خان چې ده نه چې څومره ریلیف میلاو شو او په څه حساب باندې میلاو شو. بایجانه لول خو ستاسو ډېره زیاته مننه د ټول کلي په بحاف باندې زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو په دې پسې منډې ترړې ووالې او نن تاسو دا خبره ممکنه کړه. بیا زموږ د کتونکو سره دا ډیټیل چې کوم دی دا شیر کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. مظفر شاه باچا ستا ډېره زیاته شکریه چې تا مونږ له هر وخت چې دی نو سپورټ راکړی دی ستا په امداد باندې ستا په سپورټ باندې چې دی نو مونږ په خپل دغه کې تازهوالی مونږ ته دی کموالی نه دی او شکر دی الحمدلله ته هم زموږ ورور او د دې کلي د دې علاقې د خاورې بچی نو تا هم څونه کوشش کړی ستا دغه کوشش ډېره مهرباني ډېره زه تا له کمو الفاظو کې شکریه ادا کوم. به هر حال ستا ایفرټ زموږ سره شامل حال دي او دا الله تعالی رحم دی مهرباني ده چې دا لوډ شیډینګ کوم قسمه ناڅاپه په یو شی راغی او شروع شو او دونه شروع شو چې لکه مونږ یې د لا د باندې پریستو خو بیا هم مونږ خپل همت نه دی بایللی او زه د ټول کلي چې څونه زمونږ د کوټه کلي په پیډر کې لاندې دي د ټولو شکریه ځکه ادا کوم چې هغو وخت په وخت مونږ ته چې خپل خدمات پیش کړي دي خو چونکې مونږ نه غوښته چې یاره مونږ داسې یو تشدد ته لاړ شو داسې یو په دغه باندې لاړ شو مونږ هم د محکمو کې دغه کړي دي منوکرۍ کړي ده مونږ ته معلومات دي نو ما کوشش دا او زما دا خدای دی ما سره دا دی ناست دی او د ده هم داسې رویه ده چې هغه لکه جارحانه نه ده ډېر په صبر او په سموت دغه باندې دی کار کوي نو هغه هم د زما او د دغه کوارډینیشن ډېر ښه برابر و او مونږ کوشش کوو الله ته به سوال کوو چې الله ته زموږ امداد وکړي نو نن انشاءالله الله امداد وکړو او زه چې دی نو د خپل قوم ته خپل کلي ته د خپل کلي مشرانو ته خویندې دي میندې دي زموږ چې څونه دي ټولو ته چې دی نو زه مبارکباد ورکوم چې کم از کم مونږ په یو پوینټ باندې ورسېدو او پوینټ دا دی چې مونږ ته په فلحال مونږ دغه د شپږ ګنټې مونږ ته په 12 کې معاف شوې. دا 12 ګنټې کې چې د شپږ ګنټې به لوډ شیډینګ کېږي او د هغې ډیټیل خو چې زما خورای دی به دته لږ یاد دی ما ته داسې یاداشت راځي نه ډیټیل به زما د خورای درته وکړي او ټول ته مبارکباد ورکوم او کمو کسانو چې زموږ سره په دې کې رابطې کولې کم دغه کولې خو د دې نه علاوه که زه دا پرېږدم چې یاره زموږ د دې علاقې ایس ډي او پلي وهاب صاحب او اکسین نظیر خان او ایس ای چې دی هغه مجاهد صاحب چې د ډېر لرې ځای دی خو زموږ سره چې هغو کم په مینه
او کم په اخلاص چې دی نو کوشش وکړو کومه زمونږ یې دغه وکړو مدد کړی دی نو د هغو هغه شکریا چې زه ادا نه کړم نو دا به ډېره چې دی نو سیا کنجوسي وي نو د هغو ډېره زیاته مهرباني او ډېره د هغو شکریا ادا کوو او الله دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي او انشاءالله موږ د قلار وس هم نه یو آینده به لپاره به چې دی نور هم کوشش کوو چې یاره دا زیرو ته موږ د خپل لوډ شیډینګ راولو خو زما قوم ته اپیل دی چې که په چا کې څه کمزورتیا وي مونږ ټارګېټ کوو نه راته څوک معلوم دی خو که څه کمزورتیا وي نو زموږ دا نوم لږ په بدو کې تللی دی لکه دا لاس ایستی او یا دا غلا ده که نه نو موږ غلاګر کې نه زموږ د کلي خلک غله دي خو نه بهرحال که په چا کې څه کمزورتیا وي نو زه هغو ته سوال کوم د الله د رضا لپاره چې هغه خپله کمزورتیا لري او هغه چې دی نو خپل دغه وکړي چې د آینده لپاره زموږ یو سټیټمنټ راځي نو چې هغه زمونږ زیر وي کلیر وي زه بس د دې اپیل کوم دې خلکو ته او مبارکي ورته ورکوم ډېره مهرباني ستاسو ډېره مهرباني د مایک راله راکوي چې زموږ سره نصر الله خان صاحب موجود دی چې دا د لوډ شیډینګ په حواله خو بایجان خبره وکړه چې شپږو ګنټو ته ماشاءالله راغی او نور کوششونه به ستاسو شروع وي چې مخکې ته نور هم کم شي کم ډیټیل چې دی چې لوډ شیډینګ به دغه شپږ ګنټې اوس په موږ څنګه کېږي نو دغه را سره شریک کړئ بسم الله الرحمن الرحیم مظفر شاه ستا ډېر مهرباني خبرې خو بایجان ټولې په تفصیل سره وکړې تفصیلات زموږ داسې دي چې زموږ بجلي به انشاءالله شپږ ګنټې ځي په شپه ورځ کې هغه به د شپې د 12 نه واله د 1 پورې بیا د شپې د 4 نه واله د 15 پورې بیا سهار د 8 نه واله د 9 پورې او بیا د 12 نه د 1 پورې صحیح بیا د 4 نه د 15 پورې او بیا د 8 نه د 9 پورې دا به زموږ شډول شپږ ګنټې دي څنګه چې بایجان د افسرانو صاحبانو شکریا ادا کوو زه به هم د هغو شکریا ادا کوم ولې چې هغو زموږ سره ډېر زیات تعاون وکړو زموږ دا معاملې دې ستلي وه چې دا په جون کې د دې دغه راوتی وو او دا به د روان جونه پورې دا چل وو که چیرې هغو زموږ سره تعاون نه وی کړی دا به د روان جونه پورې دا چل به بیا وو شپږ ګنټې به زموږ بجلي نه وه بلکې 12 ګنټې به وه اوس شکر الحمدلله زموږ بجلي به شپږ ګنټې دي کوشش موږ نور کوو چې د هغې نه سیوا 4 ته راولو 2 ته راولو څنګه چې بایجان د خپلو خلکو ته درخواست وکړو دغه شان زه هم درخواست کوم کمې به موږ ټولو کې شته بلکل خو دومره حد ته نه دي تلل پکار چې په هغې کې موږ ټول بیا سفر شو چې یو 10 کسان خرابتیا کوي او په هغې باندې 80 سل پورې هغه خرابېږي د هغې نه ښه خبره ده چې یاره موږ کوشش وکړو او دغه کمزوریانې د ځان نه وباسو زه د اکسین صاحب خصوصا د ایس ډي او صاحب او د مجاهد صاحب انتهایی شکر ګزار یم چې هغو زموږ دا کیس مخ په وړاندې بوتلو او جی ایم صاحب نن په هغې کې اپرول ورکړو د نن نه به انشاءالله زموږ بجلي هغه شپږ ګنټې چالو څنګه چې مخکې هر 3 ګنټې به بجلي 1 ګنټه باندې او دا به د نن نه به انشاءالله زموږ شډول برابر دی بایجان د ګیس په حواله باندې تاسو خبره کول غواړئ چې دا که زموږ د کلیوالو ته کلیر شي نو ښه خبره ده ډېره مهرباني بیا دوباره راتلو باندې او زه د ګیس په حواله خو انشاءالله دا خبره ده چې دا عرفان خو په ګیس محکمه کې دی او دا جاب د هغو سره دی نو هغه زنګ د نور ځایونو کې هغه ججمنټ چې وکړو نو نور ځایونو کې شی ټیکو دلته نشته دی هغه بیا خپل دغه کوو رکې وکړه کوشش وکړو خپل د اپوینټ معلوم کړو نو هغه چې دی په دلته کې زموږ دا کم ټي بي اس جوړ شوی دی که نه نو په دې کې مسله دلته کې دې ته څه خاوره یا څه شی راغلی دی کم چې کراس مونږ کړی دی په هغې کې دغه شی نښتی دی نو انشاءالله هغې ته چې دی نو نن اوس مازدیګر چې زه راوتمه نو ګاډی راغی مردان نه مونږ ټیم راغوښتی دی ما ته پرون د ویلو ما ورته وایم بهیر شی سمدستي دغه کوم بیا مردان والا شکر دی الحمدلله د هغو هم شکریا کوو چې هغو مونږ نن ټیم را لېږلی دی سهار به انشاءالله یا به په شپه کې چې دی نو مونږ په دې کې کیدای شي چې لږ ګیس بند هم شي پکې خو انشاءالله چې په هغې باندې به کار شروع شي او دا لوډ شیډینګ به د ګیس انشاءالله ختم شي لوډ شیډینګ نه خو بهرحال هغه د مسلې مننه جی ستاسو د دوه ډیره زیاته مننه یقینا د دې بجلی د وجې نه چې کم دی نو زمونږ به د کلي کې یو ډېر زیات لوی تکلیف شروع شوی و هغه خلکو ته کم چې
دلته کې روزمره په حساب باندې ځان له دکانداري کوي، لکه په هغې کې ټیلران حضرات یا ویلډران شو یا ترکاڼان شو یا دغسې د وړو ماشینان، داسې ډېر خلک دی چې هغه د دې سره وابسته دی او د هغوی دومره وس نه کېږي چې هغه ځان ته سولري ولګوي یا هغه ځان ته نور څه سیسټم د بجلۍ برابر کړي، هغه هم په دغې وابډا باندې انحصار کوي. دغسې د کورونو ته هم ډېر زیات تکلیف و. نو زه وایم په هر کلي کې په هر علاقه کې د الله تعالی داسې مشران پیدا کړي چې هغه د خپل کلي د خپلې علاقې تپوس کولی شي. او الله دې وکړي داسې نه ده، ډېر ځوانانو چې کوم دی هم په دې کې خپل دغه اظهار کړی و، هغوی به بایجان پسې تلي هم ول، داسې ډېر هلکانو. خو بهرحال مشران چې د هغوی خبره ځای نیسي، د هغوی په خوله باندې کار کوي، نو الله دې وکړي چې همدارنګ مشران د دې کلي نور هم دقسې خپل همت وکړي او زموږ څه مسله راځي چې په هغې پسې هم په یو ځای باندې اجتماعي کوشش وکړو. تر یو بل پروګرام پورې ماله اجازت راکړئ. تل پاتې خدای په امان.